بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الكلمة لفظ وزع لمعنى مفردا مفرد. پرون تاسو ته مو د الف لام کلم او تا په باره کې خبرې کړې وي او یې تفصیل مو بیان کړی و. الف لام کې مو دا خبره کړې وه چې الف لام کې د الکلماتو کې الف لام کوم یو ده، ټیک شوه که نه؟ بیا د الف لام قسمونه مو ذکر کړي وو او کلم معنا مو کړې وه او تا معنا مو کړې وه او دې باندې یو اعتراض و هغې جواب مو کړی و، ټیک ده که نه؟ د کلمې تعریف ده لفظ وضع لمعنى مفردا و مفردون، چې کلمه هغه لفظ ده چې وضع کړی شي د یوې معنی دپاره، معنی مفرد دپاره. لفظ لغوي معنا ده اندختن، پینکن، الرمیو، پینکنا. لفظ لغوي معنا څه ده؟ الرمیو، پینکنا، ټیک ده؟ که چې عرب څه اکلت التمرة ولفظت النوات، اکلت التمرة مو کجوره وخوړه وډوکې مې لړه کړه ومې غورځولې، ٹھیک ده که نه؟ پوه شي میں نے کجور کھایا اور گٹلی کو پھینک دیا، پوه شي نو لفظ لغوي معنا پھینکنا. پوه شي ځکه چې عربو کې عربی ژبې کې د پھینکنے په معنی باندې استعمال شوی ده، ټیک شو که نه؟ اکلت التمرة ولفظت النوات، ټیک شو. اوس اصطلاحي معنی مې ته څه وکړله؟ ما یتلفظ به الانسان من حرف فصاعدا، ټیک شو که نه؟ او اصطلاحي تعریف څه ده؟ ما یتلفظ به الانسان من حرف فصاعدا. یو لاړ ما یتلفظ به الانسان، ما یتلفظ به الانسان چې په هغې باندې انسان څه وکړي؟ تلفظ وکړي، ټیک ده که نه؟ څه پې وکړي انسان؟ تلفظ پې وکړي. دې ته ویلی شي لفظ، دې ته څه ویلی شي؟ لفظ ویلی شي، ټیک شو که نه؟ دویم لفظ په تعریف کې وضع ده. وضع لغوي معنا ده رکنه، نهادن، رکنه. و اصطلاحي معنا ده تخصیص الشیء بالشیء، تخصیص الشیء بالشیء بحيث متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني. صدري بدا تخصيص الشيء بالشيء، خاص کول لیوشي بلشي سره، بحيث په داسې طریقې باندې متى أطلق أو أحس الشيء الأول چې کله یو شی معلوم شي، یو شی احساس وشي، فهم منه الشيء الثاني، نو دینا بل شیم ذہن تا روشی. کسی چیز کو دوسری شے کے ساتھ یا ایک شے کو دوسرے شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک کا ذکر کیا جائے تو دوسرا خود بخود ذہن میں آ جائے. منطق کې انشاءالله تاسو ته روشي تعریف روان ده ښه، ټیک ده که نه؟ پوه شوې څه ته ویلی شي؟ تخصیص الشیء بالشیء، تخصیص الشیء بالشیء بحيث متى أطلق أو أحس الشيء الأول، بحيث متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني، فهم منه الشيء الثاني. پوه شي په خبرې باندې؟ وضع تعریف مې ته څه وکړله؟ تخصيص الشيء بالشيء بحيث متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني. پوه شوې؟ دا یې تعریف شولی وضع. لغوي معنا یې رکنه، ټیک شوله؟ مثال لکه لفظ د چاقو ده، څه شی؟ چاقو. چاقو خاص د یوه شي د نومې سره، یوه شي نومه ده. چا جوړ د څه نه وي؟ دستې نه او د اوسپنې نه. څه نه؟ دستې نه او د اوسپنې نه.
چې څرنګه لفظ د چکو ویلی شي نو موږ ته ذهن ته څه راشي چکو او اوسپنه او دسته ذهن ته رسي چې دینه مراده دا ده پوه شي په خبرې باندې که پوه نه شوې لفظ د چکو دا وضع شوی څه دی پوره ده پل اردو کې ته ویلی شي که نه کوم چې نیولی شي او کومه اوسپنه چې ده هغې نه دا جوړ شوی ده نو څرنګې څوک د چکو لفظ وایي نو موږ ته ذهن ته څه راشي همدا چکو ذهن ته راشي پوه شوې په خبرې باندې ښه بل دا لمانا مانا صيغه د څه ده انا یعنی نه دا خو یې صيغه د اسم مفعول ده څه شی ده قصد کیا ہوا مانا به څه شي قصد کیا ہوا یا دا اسم ظرف ده ٹھیک ده کنه و یا دا مصدری میمی ده یا چه ده مصدری معنا د مفعول فوز نرسی اسم ظرف یا څه فوز نرسی مفعول و دا یا مصدری میمی ده څه شه ده مصدری میمی په معنی د اسم مفعول کې ده ښه مصدری میمی په معنی د اسم مفعول کې ده پوه شئ په خبرې باندې په دروړو احتمالات پوه شئ یا خو دا صيغه د اسم مفعول ده یا صيغه د ظرف ده د مفعول فوز نه باندې ده ټیک ده کنه او یا دا مصدر میمی په معنی د اسم مفعول کې ده پوه شئ څه شی ده وده غونډې کې ویلې را نه پوهېږئ څه مصدر میمی ده په معنی د څه کې اسم مفعول کې ده ټیک شو کنه پوه شئ په پرې خو معنا د اصطلاحي ما يقصد من اللفظ معنا څه ده ما يقصد من اللفظ بل ده مفردون مفردين ومفردان د باب افعال نه اسم مفعول څه ده هیڅ نه باب افعال نه افرد يفرد افرادا باب افعال نه د اسم مفعول څه ده ٹھیک ده کنه دې تعریف ده لفظ مفرد تعریف څه ده لفظ یو لفظ مفرد ده یو معنی مفرد ده څه ده یو لفظ مفرد او بل څه ده معنی مفرد ده لفظ مفرد تعریف هم تکوم او د معنی مفرد تعریف هم تکوم لفظ مفرد ویلی شي جس کی جز سے جس کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو چې دغه د لفظ د جز نه د معنی په جز باندې د دلالت کولو اراده کړی شي اے غلام زیدین معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو اے غلام زیدین کی غلام خپل معنا ده او د زید خپل معنا ده ټیک ده کنه خو کچری نصارا وخلی نون خپل معنا شته صاد خپل معنا شته را خپل معنا شته نشته یا زید وخلا د ز خپل معنا شته یا خپل معنا شته ادار خپل معنا شته نو دی مفرد تعریف څه د لفظ مفرد چې دغه د معنی نه دغه د معنی نه د لفظ د جز نه د لفظ د دو جز نه د معنی په جز باندې د دلالت کولو اراده نه وي شوی پوه شئ پوه نه شوی زیا د لفظ رقم مرکر لفظ زید ده تعریف څه وکړه چې لفظ د جز نه دا ځای جز د لفظ ده کنه د جز نه ټیک شو کنه د زید په معنی باندې د زید د معنی په جز باندې د دلالت اراده نه وي شوی پوه شئ نو ګوره زید نو ما ده کنه یو نصره پیل وهله چلو النصر مدد کرنا
النصر مدد کرنا مصدر به وخلو ٹھیک شو کنه نو اوس مو خدا نه یو چې د نون نه مراد مدد ده او د صوت د رانه مراد کرنا ده مده یو دا خو نه یو کنه بلکې د ټول النصر منا کوو نو د لفظ د جز نه د معنی په جز باندې د دلالت کولو اراده نه وي شوې پوه شوې په منطق هم ته در روان ده ښه ټیک ده نه منطق ده تعریف زده کوی پوه به شوې خیر ده لفظ د جز نه د معنی په جز باندې د دلالت کولو ارادہ نہیں کریں لفظ کے جز سے معنی کی جز پر دلالت کرنے کا ارادہ نہ کیا گیا ہو نچے دا دا لفظ مفرد دا معنی مفرد تعریف سے دا ٹھیک دا کنا اس کے جز پر لفظ کے جز سے معنی کا ارادہ دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو اس کے جز پر لفظ کے جز سے دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو متصوی چې یو لفظ مفرد ده او بل معنی مفرد ده ٹھیک ده کنه لفظ مفرد تعریف څه ده لفظ مفرد هغه ده چې د هغې د جز نه جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو هغې د جز نه د معنی په جز باندې دلالت اراده نه وي شوې او معنی مفرد څه ته ویلی شي معنی مفرد هغه ده چې اس کے جز پر لفظ کے جز سے دلالت کرنے کا ارادہ نہ کیا گیا ہو ٹھیک ده کنه پوه شئ دی په جز باندې د لفظ د جز نه دی دلالت کولو اراده نه وي کړې شوې دې ته ویلی شي معنی مفرد یو څه ده یو لفظ مفرد ده او یو څه ده معنی مفرد ده دواړو تعریفونه ته مو وکړلو ټیک شوله اوس تعریف کې فواید قیود څه تاسو ته بلرز مو ویلي وو څه شی فواید قیود جنس و فصل ته څه ویلی شي فواید قیود تاسو ته بلرز مو ویلي وو چې تعریف کې یو معرف یو معرف وي معرف ته محدود هم ملی شي او معرف ته حد یا تعریف هم ملی شي نو په دې تعریف کې لفظ د الکلمتو د معرف ده و لفظ وضع لمعنى مفردن مفردين مفردون ده چه ده معرف ده معرف ده ٹھیک شو کنه پوهیږي عمران ته پوهیږي ها ودا وی جوړي دکې کومه ښه ٹھیک ده کنه پوشه ښه معرف مو پیژندلو اوس جنس و فصول هر تعریف کې جنس هم وي او فصل هم وي نو له تعریف جامع او معنی جوړیږي جامع او معنی کیسه هم دې کړو کنه بلرز چې جامع مطلب چې خپل ټول افراد جمع کوي او معنی چې خپل ځان نه علاوه نور افراد څه کوي او بوسي ټیک ده کنه نو هر تعریف جامع او معنی جوړیږي په فصول او په جنس ټیک شو کنه نو لفظ د جنس ته هر لفظ ته شامل ده که موضوع ده که مهمل ده که مفرد ده که مرکب ده ٹھیک ده کنه وضع ده فصل اول ده ده چه ده ادينا سوتو ادينا مهمل وته لقد جسق وغيره ٹھیک ده کنه پوه شئ څه دی وتلو مهمل چې مونږ نه لري کنه ویلي ولادت نه ویر ده کزه ٹھیک ده کنه ها چې مونږ نه لري شونتي وته لکه چای پښتو کې ته چای مایي مایي ته څه شوله وته ویلي ځکه چې مونږ نشته ٹھیک شته کنه چای شای اردو کې دی چای شای دا شای سیده کنه دا مهمل لفظ ده ٹھیک ده کنه بل لمانا
دا دویم فصل ده. دې نه څه ووتلو؟ ښه وزیانه خو څه ووتلو؟ محمل ته ووتلو. ټیک شوله که نه؟ ولیمانه دا دویم فصل ده. ټیک ده؟ دا څه شی ده؟ دې نه حروف هجا ووتو. څه ته ووتلو؟ حروف هجا. یو حروف هجا دی بل حروف مبانی دی. یو څه دی؟ حروف هجا دی او بل څه دی؟ حروف مبانی دی. حروف هجا الباء التاء الثاء دا حروف هجا دی. څه دی؟ نوما دی حروفو الباء التاء الثاء وغیرہ دا تی وتو. ٹھیک ده کنه؟ حروف هجا څه ته یی؟ حروف تهجی. ٹھیک ده کنه؟ الالف والباء التاء. ٹھیک ده کنه؟ نومې دي ښه. ٹھیک شوله؟ او یو دی حروف مبانی لکه زید کې د ځا چې کوم حروفونه اسم یا فعل یا حرف یا کلمات جوړیږي هغه ته څه ویلی شي؟ حروف مبانی. لکه زید کې د ځا، زید کې ځا چې کوم ده دا حرف مبانی ده. یا دال یا نصره کې نون صاد را دا بیل بیل ځان ته څه دي؟ حروف مبانی دي. ټیک ده؟ نو دې کې دغه نه معنا نه څه وتو؟ حروف هجا ته وتلو. پوه نه شوم په دې خبرې باندې. ټیک شوله که نه؟ دې منا شته؟ الباء منا شته؟ څه منا ده؟ دا منا خو نه شو که نه؟ با شوه. ټیک ده که نه؟ التاء منا شته؟ منا نه شته بس حروف هجا ته وتلو. ټیک شوله که نه؟ مفردون مفردن او مفردین دې څه څه ووتلو؟ دې څه مرکبات ووتو ټول. څه ته ووتلو؟ مرکبات ته ووتلو. ټیک ده که نه؟ پوه شوې؟ فصولو باندې پوه شوې؟ اول فصل څه ووتو؟ محمل ته ووتله. معنا څه ته ووتو؟ حروف هجا ته ووتلو. او مفرد څه ته ووتلو؟ مرکبات ته ووتلو. پوه شوې په خبرې باندې؟ اوس دوره پرې خو پوه شو که نه؟ دا مفردن مفردون او مفردین دا مې یو خو پهله الکلمة لفظون دی باندې اعتراض ده. الکلمة مبتدا ده او لفظون څه ده؟ خبر ده. او مبتدا خبر کې تذکیر تانیث کې مطابقت ضروري وي. مبتدا خبر کې څه وي؟ تذکیر تانیث کې مطابقت ضروري. دلته کې مطابقت نشته. نو جواب دا ده چې مبتدا خبر کې مطابقت اله ضروري وي. مبتدا خبر کې مطابقت اله ضروري وي چې کله خبر مشتق وي او دې کې ضمیر مبتدا طرف ته راځي وي. چې کله خبر څه وي؟ مشتق وي او دې کې ضمیر وي اچھا ته راځي وي مبتدا طرف ته، نو بیا مطابقت ضروري ده. او دې کې لفظ مشتق نه ده، جامد ده. ښه ټیک ده که نه؟ لفظ مشتق نه ده بلکې څه ده؟ جامد ده. نو مطابقت ځکه پکې نشته. پوه شوې په خبرې باندې؟ نه بیا نشته، ضرورت نشته. اعتراض باندې پوه شوې او جواب باندې هم پوه شوې. ټیک شوله که نه؟ اوس مفردون هم جایز ده، مفردین هم جایز ده او مفردن هم جایز ده. مطلب مرفوع ویل هم جایز دي، منصوب ویل هم جایز دي او مجرور ویل هم جایز دي. مرفوع ویلی شو ځکه چې دا به صفت ثانی شي دې لفظون دپاره. څه به شي؟ صفت ثانی. لفظ موصوب ده وضع علمانن دا صفت اول ده او مفردون ته څه شوله؟ صفت ثانی به شي. پوه شوې؟ که پوه نه شوې؟ پوه شوې؟ ښه مجرور ویلی شو ویلی ځکه چې لمانا باندې معنا د فرض صفت ده. معنا د فرض څه ده؟ صفت ده. نو معنا مجرور ده که نه؟ لام حرف جر په داخل ده. ټیک ده که نه؟ او مفردین هم څه شي؟
دا مجرور شي ټیک شوله منصوب یې ملی شو ویلې ځکه چې دا حال وکې ده یا خو د وضع د ضمیر نه حال وکې ده څه نه و یا د معنا نه حال وکې ده یا څه نه حال وکې ده معنا نه و حال څه وي منصوب وي که نه نو منصوب یې ملی شو تاسو مو په دې خبرو باندې پوه شوې مفردونه ویلې شو لفظ صفت ثانی ده لفظ نه پر صفت ثانی ده مجرور ویلې شو ځکه چې معنا د پر صفت ده او منصوب ویلې شو ویلې ځکه چې حال لا یا د وضع د ضمیر نه یا دی معنا نه بس